د شام کې دمشق یو ښار دلته شیخ برهان الدین شیخ هشام الدین البرهانی رحمت الله علیه په نوم باندې یو بزرګ تیر شوی دی وایي زموږ سره دلته دی دمشق کې یو مقبره و هغې ته به مقبره الدحداح وي دې مقبره کې یو غریب سړی و هغه به په دیاړۍ باندې قبرونه کنستل چا مړی به وشو سوال جواب به ورته وکړل هلکه موږ له قبر مړي له وکنه په د به قبر وکنستلو پیسې به یې ورکړلې وله زمونږ او ستاسو په دې علاقو کې د محلو کمیټۍ وي او مونږ رضاکارانه طور د یو بل سره چې کم دی نو دا کوو هغې علاقو کې به دا رواج نه و یو بوډۍ ورته سوال جواب وکړل چې زما یو ماشوم مړ دی هغه له قبر وکنه دوی ما ورله قبر وکنستلو عبدالرحمن الحفار د دغې سړي نه نوم دی د دې قبر کنستونکي جنازې نه وروستو د دې ماشوم د لاش سره یو څلور شپږ کسان راغلل ما وی چې داسې ښکارېږي دا بوډۍ غریبه ده نو تدفین دپاره ډېر خلک شریک نه شو ما دې زړه کې دا عزم وکړو دا غریبه بوډۍ ده دا بچی به یې زه ښخ کړم په خپلو لاسو ما هغه ماشوم راواغستو وي قبر کې مې کېښودو ګټې مې پرې د پاسه برابر کړ د ګټو په منځ کې په دې توره تیاره کې په دې چودونو کې ما ته د دې ماشوم دا کفن په خوځېدو ښکاره شو د وخوځېد زه حیران شوم چې دا خو مړ و ما چې لاندې وکتل د قبر د تورو تیارو نه الله رب العالمین د جنت باغیچه جوړه کړې نو زه حیران شوم ګیر چاپېره مې وکتل چې دا زه په ویښه یم که زه په اوده یم دې کې یو دوه کسان راغلل او د دې ماشوم دا لاش په غېږ کې راواغستو او چې یو دوه قدمه یې کېښودل په دې کې یو تکه شنه مرغۍ راغله وایي زه په دې خپلو سترګو ورته ګورم حیران ورته ولاړ یم او د شنې مرغۍ په خپله ججوره کې د دې ماشوم دا لاش واغسته زه د ډېر هیبت د لاسه بېهوشه شوم رارتاو شوم خلقو بره راوخېژولم قبر باندې خاورې ور واړولې زه چې په هوش کې راغلم ما ته و چې تا باندې څه چل شوی اول په حیرت سره ولاړ وي بیا په شا را پرېوتې ما ورته وی چې ما کوم منظر لیدلی دا منظر تاسو نه دی لیدلی کو زه تاسو ته یم ستاسو به یقین نه اخلي بس ما پرېږدوئ په دې حال باندې لکه مې دا و ابۍ نه به تپوس کوم ابۍ دا بچي دی څه کار کو نن او سبا کې ورځې را باندې لیټ شولې ابۍ راته سوال جواب وکړل زما یو بل زوی مړ دی هغه له قبر وکړ ما قبر وکنستلو هغه زړه واقعه مې په زړه کې وه ما وی چې دا بچی به دې زه دفن کوم دا ځوان جان الکو دا چې کله راوړو د جنازې نه وروستو ما په قبر کې کېښودو ګټې مې پې برابر کړلې اوس زه په هغه سوچ کې تلی یم او ګورم د دې ګټو تر منځ چې کومه توره تیاره وه هغه توره تیاره بیا چې مې لاندې وکتل هغه کفن وخوځېدلو چې مې وکتل الله رب العالمین د قبر نه د جنت ښکلې ښایسته باغیچه جوړه کړې ان القبر روضة من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران زه دې پیرېله مې زړه کلک کو چې هغه تیر دوه کسان راغلي وو زه به ترې دې پیرېله تپوس کوم دې کې مې کتل دوه کسان را روان دي چې څنګه ده ته رانږدې شو ما ترې تپوس وکړو من انتما والکه تاسو څوک یې وایي دې راته وویل چې موږ د الله د طرف نه رالېږلي شوي استازو نو ما ورته ووایي چې څه کوئ وایي چې الله رب العالمین له د الله دا امانت رسو دې ویلو سره قبر کې بیا لاندې توره تیاره شوله خاورې مې ور واړولې ګیر چاپېره خلک ما ته وایي چې دا تا چا سره خبرې کولې خبر کې خو دننه مړی پروت وی ما ورته ووایي چې دا په ما باندې پرېږده دا منظر ما لیدلی دی زه سیده راغلم ابۍ له بوډۍ ته مې بوډۍ ستا دوه بچي ما دفن کړل او د دواړو بچو دپاره د هغې د قبر نه الله جنت جوړ کړی دی ما په دې خپلو سترګو لیدلی دي راته وی چې ښه بچیه زما دا وړمبنی ماشوم بچی چې و دا حافظ قرآن الله دا حافظ قرآن د چا په سترګو چې د قرآن تلاوت شوی د چا په ژبه چې د قرآن تلاوت شوی د چا په غوږ چې د قرآن تلاوت اوریدل شوی د چا د تندي او د مخ نه چې د قرآن نور دا تمبېدلی د چا په سینه کې چې ډېر سپارې قرآن پروت وي په کومو لاسو کې چې د قرآن پاڼې اوړېدلې راوړېدلي وی ما وی چې ټیک تابۍ دا دویم بچی دی وی چې دا دویم بچی مې دکاندار و د ترکاڼۍ دکان یې و خو چې څه پیسې به یې وګټلې په منځ به یې نیمې کړلې
نیمه به کور ته پرې خودلې او نیمه به د ورور لور کړل چې په دې باندې د قران کریم سبق وایي. الله اکبر. الله یوازې حافظ قران او نه بخلو، قران کریم خدمت کوونکي خلق الله رب العالمین دغه سره د احسان معامله فرمایي.